الذين استفا اما بعد مفتی صاحب خپل دریم ترن واغستو سلورم ترن مفتی صاحب تر اوسه پورې خپل داوا پیش نکړه زموږ مطالبه را چې مفتی صاحب خپل داوا پیش کړي قرآن مجید نه بغیر دلایل شروع کی بیره حدیثونه بیره دغه نرسته مونته د علماء دیوبند عبارت راول تایید د پاره مفتی صاحب وايي کوم خبره وکړه ټول دنیا واوري دی اوري به ان شاء الله مفتی صاحب رسالت الحقانیه را واغستله هغه په خپل مفتی صاحب مسلک واپس رد کو الته اصلي به اختیاره او دعائه زبغیر است جوابات تفصیلی کوم خدلته دومره عوام په دی پويږي چې کله اختیار ورته حاصل شو چې هغه په ظاهرولو قدرت ته کله وغواړي کرامت ظاهرول شي نو د دعائه څه مطلب شو دعا خو مطلب دی چې هغه په اختیار کې نشته د الله نه سوال کوي تاسو چوپ شئ نو چې کله هغه دعا کوي دستا والا مطلب د اختیار بالکل نه پیوګه او کاش که دومره پويږي ان شاء الله چې و می سره اوري پس وخان چې دا کوم مطلب تاسو به تحفه عثمانیه پیش لاله نو تحفه عثمانیه کې مفتی صاحب کداغه الفاظ تاو خودله چې په تحفه عثمانیه کې هغه دا ویل چې په بعضی کراماتو باندې الله ولی ته اختیار ورکړي دغه په قدرت کې کله چې وړي ظاهرول شي په دې ځای در خپل شکست لیکم او ان شاء الله تر قیامت نه شي لیکل دین ورسته به رسالت الحقانیه پیش لاله رسالت الحقانیه کې په واضح الفاظو کې ورسته راغنه حدیث راوړي چې کوي بابا رساله په الله باندې قسم وکړي لو اقسم علی الله لا ابر الله تعالی با اغنها نسکی یعنی دغه کون کې الله رب ذل جلال په خپل اطاعت کوي حدیث به راوړو چې څه مطلب دی د اختیار داغه نه پس مفتی صاحب بوادر النوادر پیش کو او به ما ته ویل اخر التصنیف له اعتبار وی او به په خپل هم چې دومره غټي وړي خبرې کوي تانوي صاحب ته بزن کدن کې به ته پوسټ کو نو بزن کدن په وخت کې د الله تر طرف نه انسان مکلف نه وي سره خبرو له کوم طرف نه اعتبار وي دویم بوادر النوادر اغه نوادرات دي تانوي صاحب مولا تسنیم نه د په ځان کوی کوي مفتی ځان ته په دومره وړو خبرو نه پويږي دینه پس به وای او اخذ تسنیم ما مقاله په تاسو سره مستقل تصنیف می پیش کو کا چلګي سترګي ورته کولاو کوي امداد الفتاوا می پیش لا چې په ټول دنیا په لایبرریانو کې پروت دی دا غینه پس می د علماء دیوبند هغه ټول بیره پیش له مفتی صاحب وګوره دینه پس به مفتی صاحب راځي او تذکرۃ الرشید پیش کو نو په خپل دایره کوی حسی مانوي استقامت علی الدین نو مفتی صاحب دا خدای چا په اختیار کی کنه پاکي کې زموږ استاد نشته په اسلام وی کې زموږ استاد په دغه کې نه زموږ استاد په دورو کې هغه تا واپس رات کې به وی اخبارات پیش کړي نو د معرف القرآن ته اخبار وی د جمعه څومره کتابونه د شمس الله افغاني سره پیش نه مفتی صاحب چې زر پیری د زماني مولایان پیدا شي او زر پیری نور علم وکي د علامه شمس الله افغاني رحم الله علم سلمي سي ته نه رسي نو بیا د اخبارات مو بود به د مکو د مو به غیر مخالف پنځپریان هم نه خپل مناظرو کې بیر دینه پس وی تاسو اختیار مترادفان ما سره په حواله شته چې هغه څه مطلب د غزل هغه ته نظم زکا چې تنوي صاحب رحم الله ستاسو مطلب په خپل تصنیفاتو کې رد کړی دی چې کم اختیار چې داوی چې کله وړي معجزه یا کرامت ظاهرول هغه کلم د تنوي صاحب رحم الله مراد نشته هغه اراده مراد اخلي هغه جدا اساس دی چې زموږ باس نشته روسته باقي باندې راځم ان شاء الله به وي مفتی شفیع صاحب او تنوي صاحب مقابله کې راځي کله ماتوریدی علماء دیوبند مقابله کې راولي کله احناف علماء دیوبند مقابله کې راولي کله مفتی شفیع صاحب او تنوي کاش مفتی صاحب دومره عقل الله درکړي چې دلته دا ویلې چې مولانا تانوی صاحب په عبارت مفتی شفیع صاحب نه لاوسوک دغه نه پويږي بلکې تانوی د مفتی شفیع صاحب د مولانا تانوی صاحب د عبارت شاعر دی دغه معرف القرآن بیان القرآن د پر شرح او تفسیر دی هغه په دې باندې نه پويږي چې خبره ده ام دغه عبارت چې کم تا پیش لاله دا پیش کېل خاموشه دینه پس نو مولوی صاحب دا ستاره خبرو جوابات شو دینه پس زره خاموش خپل خدمت کې بجوړ ټیم مې حساب زما فی وړم صحیح ده زما فی وړم ٹھیک بس ما فی وړم ٹھیک شو ٹھیک شو بس غلطی وسو ٹھیک شو که بیاقل الفاظ مو خود مفتی صاحب ټیم مې حساب وي که بیاقل الفاظ په دې کې خود له شو زور ته په دې چې توبه وغوسم ته چوپ شه دا سره وباسه دا وباسه بس کېده خیر وای ټول وای صحیح دی ٹھیک شو صحیح دی ما ټول خلک یې سم کې نه وسره هم د دې وجه نه ټول بسم الله لکه خو اختیار کوي جواب مدنه سپینګری مدنه ما زما پیغام پیر سے وہ ما پیغام بس پیر
صحیح دی جی زه ول خبره کوم پیر صاحب هغه خپل ځان ته راځي کله کې بل پر زما دغه مقصد وو ز بیا ما په مخې ته دویم نمبردار زما هغه مراد نو ما به عقل لفظ ویلې د ما ویل چې کسله د عقل نه کار واخلي د الفاظ مې ویلې دي خو بهرحال چلو جان زه په معافي غواړم زما نظرات کوم بس مو دي چې مې سره صحیح دی صحیح دی غلطی وشو پیر صاحب پیر صاحب صحیح دی جی صحیح دی خبر صاحب هغه د تنویر صاحب رحم الله تاسو چوپ شي خبرې مو صحیح دی پیر صاحب صحیح دی جزاک الله دا د تنویر صاحب رحم الله عبارت پیر صاحب محترم دی پیش لاله د دې نه پس شاهد صرف دغه عبارت د بازو نورونه پیش کړي دا زم اول نمبر تنویر صاحب خپل په قصص الاولیاء د په سبا نمبر پیر صاحب صفحه 706 کې لیکي دلته وایي جو اختیار میں وہ کرامت نہیں اگر سره کرامت په اختیار تنویر صاحب په خپل دغه وضاحت کوي دا په مقالاتو کې په واضح الفاظو کې په سبا نمبر 257 باندې لیکي وایي دغه پس ها کرامت بلا واسطہ اسباب طبیعی کے محض حق تعالیٰ کے فعل سے صادر ہوتا ہے اس میں صاحب کرامت کے قصد اور فعل کو کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور نہ کرامت کا صدور صاحب کرامت کے اختیار سے ہوتا ہے واضح عبارات موجود دی ادینا پس مفتی صاحب دریم نمبر دائم داد الفتاوی عبارت ما مخ کی پیش کچھ سری ہے نو چر تانوی سے بھی وہ محتمل عبارت تر دی په مقابله کې تانوی سے سری عبارت سره چې ما پیش للا نو پیر صاحب کم از کم دا عبارت دا څه کوم مطلب بیانوي در تانوی سے بر مولا د منشانم خلاف دی دریم نمبر جواب دار اکابر علماء دیوبند د تانوی سے هم دغه عبارت نقل کړی دی ادینه پس د اختیار نه پکړل چې ولی په قدرت کې نشته مثلا دا واغله د پرېږدو مثلا دا زما سره احقاق الحق د شیخ رحم الله صاحب د ما مخ کې پیش للا دیم د تانوی سے دغه عبارت پیش کړي دغه نه پس وای د ولی په اختیار کې بالکل نشته چې دا ظاهر کې هم دغه سه دا دارالعلوم دیوبند علماء دیوبند چې کوم خپل عقاید پیش کړي دي التغوی ته په دغه کې دغه عبارت راولې دینه پس د اختیار نه پکړي دا دغه سره دا مطلب دی نه دی مطلب دا شو دریم نمبر حضرت تانوی سے دا مقالات د زما سره جلد نمبر 15 تانوی سے پخپلم دغه مطلب نه پکړي دا زما سره د علامه شمس الله افغانی سے رحم الله کتاب دی ام دغه عبارت نقل کوي او بیره غنه پس د اختیار نه پکړي یعنی دا ټول اکابر په دې متفق دي چې د تانوی سے رحم الله دی عبارت دغه مطلب نه دی تانوی سے خپلم رد کوي تانوی سے رحم الله سره کرامت نه مني چې اختیار پکې په دغه معنا راشي په کوم چې زموږ استاد وباس دی هغه چې اختیار کوم معنا خلک بار بار ما واضح کړل دینه پس سلورم نمبر تانوی سے خپل باندې دغه معنی رد کړل ما ویل پنځم نمبر تمام علماء دیوبند په دې متفق دي چې معجزه او کرامت په صدور باندې نبی او ولی ته اختیار نشته دغه اکابر د تنویر رحم الله په عبارت نه پوي موږ پويګو دا به سوچو کی شپږم نمبر زمونږ دا چیلنج دی تنویر سے په عباراتو کې چرته یو عبارت چې یو ولی ته د اختیار حاصل وي قدرت حاصل وي چې کله وغاړي قدرت ظاهرول شي دا د الله فعل نه دا هغه فعل چلو بسم الله کې یو عبارت وخی مار دین او د علماء دیوبند عبارت پیش کول ادینه پس سره اعظم د 31 نمبر عبارت د زما سره علامه شمس الله افغانی دروس القرآن دی ادینه نمبر 2 په 157 باندې لیکي دیم په واضح الفاظ جم معجزہ کے اندر ایک چیز ضرور ہے کہ پوری کائنات میں حکم اللہ کے سوا اور کوئی نہ کر سکے پیغمبر کے فعل نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے خلاف معجزہ ظاہر نہیں کرتا جب معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوا تو اس کی مرضی پر ہوگا بے باغی نے دلائل پیش کی دا دری عبارت صرف د تنویر د علامہ افغانی سے په دروس القرآن په بل جلد کې جلد نمبر 7 کې دي ادې په صفحه نمبر 265 کې دی وی یک کرامت د الله تعالی فعل وی د الله تعالی د مرضی نه خلاف اگر نشي ظاهر دی دا په صفحه نمبر 267 میں یہ فعل خدا ہے فعل خدا ہے تو اللہ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا چې دا کرامت فعل د الله شو د الله نه علاوه ډبل څوک نشي کولای مفتی صاحب پیر صاحب واضح الفاظ کې لیکي 271 باندې لیکي دریم زم په دغه باندې باس کوي و دا د الله تعالی فعل و باقی موازنہ کے سلسلے میں یہ نہیں کہ ایک ہی رنگ کے معجزات ہو کیونکہ یہ کوئی انسانی فعل تو نہیں ہے یہ تو خدائی فعل ہے لیکن جب موازنہ کرو گے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات برتر ہوں گے باقی کے اندر دا اللہ تعالی فعل دے دا بندہ فعل دے او چې فعل د الله تعالی شو بندہ په اختیار لکم تر براره دا زمان سره علماء دیوبند خپل قید لیکل د هندستان نه او په دې باندې وسنی اکابر څنګه سید ارشد مدنی ریاست علی بنجوري د دیوبند استادان د ټول مدارس هندستان استادانو په خطر دي په دې په صفحه نمبر او نومین د قید د علماء دیوبند کې عقاید و نظریات په دې په صفحه نمبر 121 باندې لیکي معجزہ کی طرح یہ بھی یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ کسی کشف و کرامت کی
सुदूर में साहिब कशकश व करामत की इख्तियार का दखल नहीं होता, बल्कि सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है। वो जिसके हाथ पर चाहे करामत सादिर फरमा दे और जिसके हाथ पर न चाहे नहीं, किसी को इख्तियार व कुदरत नहीं है। सरी बारह जमा बशान पेश करते हैं।